دا د کومراټ یا د کالام آبشار نه دی بلکې په خیبر ضلع درای خیبر خشکو غرونو کې ځای په ځای راوتي د باران نه پس اوبه دي کوم چې په ډیرو ځایونو کې د آبشارونو شکل اختیار کړلو. همدغسې یو آبشار په تحصیل لنډي کوتل سور پل سره هم راوتی کوم ته چې د خیبر ضلع نه علاوه د بیلابیلو ځایونو نه خلک په چکرو را روان شو او دا په یو سیاحتي ځای کې بدل شولو. شایان نوم شیخ ملخیل نه راغلی یم شینواره یم. ولا چې مونږ خپل کلاس پیلو سره مشوره وکړه بارانونه شوي دلته آبشار راوتلی او بس ډېر لرې لا نه د لرې رالو آبشار ډېر ښایسته آبشار راوتلی ډېر بارانونه وشو ډېر مخکې راوتلی او ښه خو اوس بارانونه بعد بیا راووه ډېر وخت بعد بیا راووه هم لا بل خوراکونه هم ډېر راوړي خوراک هم وکړو بس کلاس پیلو سره راغلي. او دا ځای سور پل په نوم یادېږي سور پل آبشار او تقریبا چې 15 کاله داسې و چې بیخي دلته وچکالي وه بیخي اوبه دا کمی ډېر زیات و بس الله پاک رحمت سره دا بارونه چې وشول دې ځل په دې سره دا اوبه لږې رازیاتې شوې او ډېر خلک په ګډ شمېر باندې پېښور نه راځي نور پنجاب علاقو نه هم خلک راځي. تیر باران که یو طرف لا په خیبر ضلع کې د تباهۍ باعث جوړ شولو او مرګ جوړله هم را مخې ته کړله نو بل طرف د رحمت باعث هم جوړ شولو او د اوبو غورځېدله سطحه یې په ملاګورو جمرود باړه او دغسې په نورو ډېرو سیمو کې راوچته کړه. احمدالله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.